دا نو وایو چې دا مونږه طالبان یو او کیږي بسراو بیا مونږ مولیان کیږو بیا مونږ سپینګری کیږو بیا مونږ نیکان کیږو دا غلط سوچ ترونو چې څومره د طالبي په پاک ماحول کې او په خپل اخلاق او زندګۍ کې وشوه درمره با علم نور شي او بزلیږي په عالم باندې هغه علم به نور شي او هغه په عالم باندې وزلیږي کدا سینوي نو هغه علم باندې معلومات پوي هغه به نور نوي هغه بل چاله فائدہ نور کوي هغه به الټا د فتنی ذریعہ ګرځي د فتنی ذریعہ وګرځي الله تعالی فرمای واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى چې چا در پیشي مخه تکړه چې زما الله ته پیشي د کېدو ده د دین او یرید د مولانو طالبانو ګوره دا شی کم ذهن ترازی چې موږ به هم الله ته ودرېګو الله تعالی ته ودرېګو ونهى النفس عن الهوى د مال والو د مالدارو دا غي خپل خواهشاتي او د اهل علم خپل خواهشاتي د مال والو بوم شهوات وی خود علم شهوات د مالی شهواتونو ډیر خطرناک دي ډیر خطرناک دي علمی خواهشات علمی شهوات دا د مالی خواهشاتو او د مالی شهواتو نه ډیر غټ دي او ډیر زیات دي نو هغه علمی خواهشات هغه د باول او خپل نفس د الله تعالی د حکم تابع کول دا د علم او د علم القرآن والسنه د قرآن او د حدیث او د علم حاصل هغه دا خبره ده نن ورونو مونږ او تاسو بلا فتنی دي او مونږ د هغې ښکار یو د هغې شکار یو مونږه په علمی میدان کې مونږ د ډیرو فتنو ښکار یو او په ډیرو فتنو کې گرفتاری گو دا غي یو فتنه غټه ده چې زمونږ ځان ته فکر نوي مونږ همیشه که درس اورو بیان اورو نو دیل اورو چې دا بیا په بیان کې وامه او خلق به وای چې کافر تحقیق وکړو او خلق بوئی چې رننه شغله دار بیانو کو دا موږ دی لساتو زمنګ نه اصل خپل ځان چې دی ما زمنګ نه یری د بل د اصلاح فکر کو او خپل اصلاح چې دا موږ هېر کړی وي موږ ته ځان پوره ښکاری ځان را ته کامل ښکاری ځان تګ نه محسوسو چې ګینی موږ اصلاح ته محتاج یو د خپل ځان فکر موږ سره ډیر کمی د دې وجنه زمونږ په فرضي او واجب اعمالو کې نقصانی مونږ فرض دی پای کی زمنګ نقصانی کچرته د بل ته د ویلو مقراشي نو غیله بلاګانیو او چې کله د خپل عمل میدان راشي
پای کی من انتهایی بیکار یو د حرامونو د بچ کېدو د اغي کی منګه انتهایی سستیو غیبت منګ دا سکو لکه د جایز په نیت باندې دروغ منګ دا سوایو لکه چې دا روایي بالکل دارنګ بل ملګری تسپک قتل دا خړو مونږ ته کار نخکاری حالانکه پنس د قران دادی چې لا يسخر قوم من قوم بل مسلمان به یو مسلمان به بل مسلمان پورې ټوکی نه کوي یو بل ته غلط نمونه غستل لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب نص د قران دی نو زمنګ نه خپل ځان ایروي ځان مونږ رستو کړه دی قران کریم د اهل علم او د علماء سو پلیتی چې ذکر کړی دا نو لو یادا دا چې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم خلقو ته خود نیکای وینا کوي او ځانونو پریخي دي لګزان ته امرا واړه وکنه په بل باندې خوردونه کوي لک پسانو مکه ولو على انفسکم د چې قرآن کې نه دی ویلې لګزان ته امرا واړه لک خپل اسلام مکه د بل کندمونه کتون کیا د بل عیبونه کتون کیا لکوندا کې خپل عیبونه تم نظر وکا ابصر الناس من نظر الى عيوبه ابصر الناس من نظر الى عيوبه نو د دې فتنې د وجنه چې زمونږ نزان هیر دی د خپل نفس اصلاح زمونږ نه هیر ده مونږ رونو د طالب العلمای په دور کیو لکه څنګه چې مونږه سبق زده کون کیو که نحو دا که صرف ته که فقه دا که قرآن دی او که حدیث دی دغه شانتی مونږه د عمل او د اخلاق زده کون کی شو پدی عمل پدی میدان کې مونږ ځان پوره ونه غنو دا نو وایو چې بس مونږ پوره یو او زمونږ په شانتی بل نشتا لکه څنګه چې په علمی میدان کې ځان محتاج غنو او خپل علمی کمې پوره کوو دغه شانتی مونږ او تاسو خپل عملی او اخلاقی زندگی ته سوچو کو چاہے زمون عمل د قران او د سنت مطابق ته او که زمون عمل د خواهش مطابق ته زمون اخلاق هغه پیغمبري دي او که زمون اخلاق غلط دي زمون اخلاق غلط دي ورونو د اسلام ډیره حصہ او د خوریدو ډیره حصہ د خوریدو هغه په عمل باندې و صحابه کرامو ته خلکو قتل ناغیبه متاثر کېدل نن زمون اخلاق کور کې مور او پلار نه قبلې خزا او بچی رونه او خويندې زمونږ اخلاق نه قبلې موږ نه هغه سر ټکی په معاشره کې مشر سپینګیره یا بل یو مشر ازمنګ نه سر ټکی وېدا بد اخلاق دي نو موږ به بل څلا دین دعوت ورکو او په ست طریقې سره زمنګ د وجه نه خلق دین تراشي زمنګ د وجه نه خدا وي کدا علمي او دا مدرسې نظام چې داشته می تراويسته
دا د مدرسې نقصان دی، دا د دین نقصان دی، دا زمونږ نقصان دی چې زمونږ د وجه نه خلق بنشي. علمی قولی دعوت ځان لشیز دی، خو عملی دعوت ځان لشیز دی چې زمونږ اخلاق زمونږ اعمال هغه د من پسندای نه وي. من اکثر خپل خواهش استعمالو، خپل خواخه استعمالو، ډیر کم وی داسي چې من خپل اخلاق ته او خپل اعمال ته هغه ته سوچ کړی. ورونو دې ته سوچ وکړ دی او دا خپل کمې غنل پکار دی. خصوصا د فرض اعمالو، نوافل، نفلی تلاوت او ذکر خلوی سیز دی چې څومره کین دومره نور سیوا کیږي. کم از کم په دې فرضی اعمالو کې سستی نه ده پکار. دارنګي د مکروهات او غیره نه ځان بچ کول خو ډیره غټه خبره ده، خو کم از کم د حرامو نه خو ځان بچ کی سړی، ځکه مرتکب د حرامو فاسقی چې ارتکاب د حرامو کوي هغه ته فاسق ویل کیږي. نو د حرامو نه خو ځان بچ کو کنه. په خوا بهر په بازارونو کې جنکاوي نو طالب او مولا وو ته نشو کته خلک بوي چې صوفي سے بوته سکی ګوري، صوفي سے بوته ګوري. وکړه الله دې یاره به نظر پساتو نه ساتو او د نظر حفاظت په نه کور نو مخلوق د وجه نه به د نظر سکو حفاظت. اوس چې د اکثر طالبان او مولا